والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى صحبه أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. باب فضل العلم. باب د بیان د فضیلت د علم. دعوه د باب سره مناسبت مخکې باب سره سره او شرح د باب او د حدیث. دعوه د باب ترغیب اصول د علم ته او دا ترغیب په بیان د فضیلت سره. د علم فضیلت بیانوي چې دا غوره شی دی. دا فضیلت دلالت په ترغیب کوي. دلته یو اعتراض دی، هغه دا چې باب فضل العلم، دا باب په اول کې هم ذکر شي کتاب العلم کې، دلته دوباره ولې ذکر کړ؟ علامہ عینی رحمہ اللہ وی اکثر نسخوں کی اول کے باب فضل العلم نشر، لہذا تکرار اعتراض نشر. ابن حجر رحمہ اللہ وی چشتہ پا نسخوں کی اور تکرار اعتراض نشتا. تو جواب دارے چھ التا دا فضل العلم نا فضل دا علماء فضیلت کو، ذکر غایاتونو کې دا علماء فضیلت بیان شوی، او اوس دې باب کې دا علم فضیلت بیانوي، نو تکرار نشته. علامہ کرمانی رحمه الله فرمایي چې الته فضل په معنا د فضیلت سره و او دلته فضل په معنا د زیادت سره. باب فضل العلم باب د بیان د زیادت د علم کې، زیات د علم. فضل زیادت ته هم وایي، بقیت الشی ته هم وایي، څه شی پاتې شي هغې ته هم فضیلت فضل وایي. په دې حدیث نه دا معلومیږي چې دلته فضل په معنا د بقیه سره دی او فضل په معنا د زائد سره دی. چا سره علم زیات دی هغه بس کوي دا علم د خلکو له ورسوي، دا یې مطلب دی، خلکو له دې ورکړي. اسباب د علم سړي سره زیات دي، د ده د استعمال نه بل چا له دې ورکړي. باب فضل العلم باب د په بیان د زیادت د علم کې، لکه نبی علیہ السلام نه پای زیات شوی خوب کې، هغه عمر رضی الله تعالی عنہ ته وایي. مناسبت د دې باب مخکې باب سره، مخکې باب کې باب رفع العلم و ظهور الجهل، علم به اوچت شي، جهل به ښکاره شي. نو د علم د اوچتېدلو نه مخکې علم زده کول پکار دي. نو دې باب کې ترغیب ورکوي د علم زده کولو ته په بیان د فضیلت د علم سره. وبه قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن حمزة بن عبد الله بن عمر أن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی، بینما انا نائم، زودو اتیت بقدح لبن، ما تراور شفیالی دفیو فشربت ما تغسل حتی انی لأرى الرِّيَّ یخرج فی اسفاری، تر دې چې زه پویه شومه الریا په سیرابوالي او په خړوبوالي چې دا راوځي فی اسفاری زما په نوکانو کې، یعنی ټول جسم ته مې اثر ورسېده، تر دې چې پوه شم چې دا اثر نوکانو ته م ورسېد.
ارا یا د رؤیت نه دی او یا په معنا د علم سره که په معنا د علم سره شي نو د افعال قلوب نه دی بیا دوه مفعوله غواړي الریا یو مفعول شو یخرج بی اسبار دای بل مفعول شو او که ارا د رؤیت بصری نشي نو بیا یو مفعول غواړي الریا دای مفعول شو او یخرج بی اسبار دا حال شي په داسې حال کې چې زما په نوکانو کې ووتل او کی په معنا د اعلی سره شي لا اصلبنکم فی جذوع النخل لا اصلبنکم علی جذوع النخل دلتم انی لارى الري یخرج علی اسفاری راوزی زما په نوکانو باندې یا به عبارت په حذف د مضاف سره شي انی لارى اثر الري ز اثر د خړوبالي ګورم چې زما په نوکانو کې کوزي او ښکار کی ری خړوبالي ته وایي رویه یروا د باب سمعا یسمعونا او روا یروی چې ضربه یضربون شي بیا په معنا د نقل کلام سره ده روا یروی روایتن مصدر راځي او رویه یروا ری مصدر راځي ثم اتيت فضل عمر بن الخطاب رضی الله عنه بیا چې معنا زیات شو هغه عمر ابن خطاب ته ورکړي فضلی زیادت ته وایي نو فضل العلم زیادت د علم قالو دي صحابه ته تاسو که په ما اول ته د خوب تعبیر دې سره وېستا یا رسول الله قال نبی کریم صلی الله علیه وسلم العلم دا علم دی مرفوع دی خبر دی د مبتدا محذوفه ده فما اول توسط تاویل دی راویستا قال هو العلم دا علم دی یا العلم منصوب دی مقبول دی پہلے محذوف لپاره اولته العلم ما د دې تعبیر راویستا علم عالم خوبونو کی عالم مثالی عالم مثال کی او په عالم منام کې پای په معنا د علم سره دی پای سره وګورئ نو دا علم دی او دلیل دار چې پای دا خیر دی ځکه غذام دا او تلذذ هم دی دیو جنا سره چې بل سوخري او خوښي شي وای بخدایا د دې شکر ادا کوم او د دې نه خشه راکړي وعدنی خیرا منها د دې نعمت نه خنه نعمت راکړي او پای چې اوس کې نو د څه بنوای چې خدای د دې نه خرا کی ذکر پای نه خشه اشتنه صحیح ده بلدار چې پای مشروب هم دی او غذام ده او په د خوراک دواړو کار کوي او علم هم د دنیا او د آخرت د فائدې شی لکه پای چې څنګه د فائدې شي تاسو خبره پوهیږئ دې خوبونو په کتابونو کې ډېر واقعات دي هغې کې پای چې کوم دی دا په علم دلالت کوي تاسو به واقعه اورېدلي د دارالعلوم دیوبند په افتتاح کې چې د هغې محتمم حاجی عابد حسین ټول بزرگان اولیاء الله یو طالب العلم بیا ادبی کړو څنګه بیا ادبی کړو د مدرسې ترکاری کمزورې وه خوروا وه او الوګان پکې پراته وو او ډېر طالبان ولاړ دي او دې یو راوړ او دې محتمم ته ونیو چې وګوره په دې په څلور مذهب په دې اودس روا دي او ته موږ له دا راکې هغه ورته داسې وکتل ناظم یې راوغوښتو ورته ویل دا زموږ د مدرسې طالب نه دی هغه ورته دا زموږ د مدرسې طالب دی
او محتمم عزت ته نه دی کنه ته وګوره پخوا خو سادگی و زمونږ په وخت کې مونږ چې طالبانو دا نه و چې دا فارمونه ډک کوي او تصویران راوړی او فوټی سټیټ یې راوړی دا شی زمونږ په وخت کې نه و بس مدرسې ته به لاړو هلکه څه دې نوم دی لانکۍ د پلار د کوم ځای نه راغلی هغه به راجسټر کې ولیکه راجسټر هم نه کاپي وه کاپۍ کې به یې ولیکه څه کتابونه به وایي دا به ویمه بس دا وه چټ به یې راکړه دا داخل شه او کتابونه به هم خپل نه و د مدرسې مکتبه به وه هلکه دا داخل شه مدرسې والا به مکتبې ته به لاړو مونږ له کتابونه را هغه به کتابونه راکړه هغه مکتبه کې به بل راجسټر و هغه کې به کتابونه مونږ پسې ولیکل دله هم نحو امیر ورکړه او مطلب دا چې ارشاد الصرف په ورکړه دا نمبر یې دی کتاب باندې به نمبر و کال اخره کې به طالبانو هغه کتابونه واپس کول نو هغه ناظم ورته ویلې دا داخل شوی دی او دې محتمم ویلې دا زمونږ د مدرسې طالب نه دی یقین سره ورته وی ناظم ورته ویلې لنګر کې د نوم دی مطبخ کې او په دغه کې ډوډۍ وی ته داخلي کتاب وګوره داخلي کتاب یې چې وکتو نو نوم یې پکې نه و هسې راغلی نو دې ناظم دې محتمم ته ویل چې تا څه نه معلوم که چې دا طالب نه دی وایي ابله ورځ ما خوب ابله شپه ولیده او د دیوبند منځ کې یو کویه د پیو نه ډک رسول الله صلی الله علیه وسلم دې کوی کې ښایسته کویه او زه بره ولاړ یم ما ته جامونه راکوي چې دې طالبانو له یو جام او دوه جام او یوه پیاله یو ورکوټی ګیلاس دا پی تقسیموه هر طالب راځي او زه پی ورکوم نبي علیه السلام یې ماله راکوي او ټول پېژنم چې کوم بېګا ما پی ورکړي خو دا پکې نه و دا کوم چې دا ښوروای راوړه دا طالب پکې نه و نو زه پوه شوم چې دا زموږ د مدرسې ټول زه پېژنم چهرې راته معلوم کله چې ما وکتل دی پکې نه و نو پای په عالم منام کې دا علم دی او ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم وایي ما چې کومې زیاتې شوې دا مې عمر رضی الله تعالی عمر رضی الله عنه د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه بعد صحابه کرامو کې د ټولو نه زیات عالم اوس دلته اعتراض دی چې دلته خو د عمر رضی الله عنه فضیلت ثابت شو ابوبکر ځکه عمر له دا پای ورکړي جواب دار دا فضیلت جزئی دی او بکر صدیق له فضیلت کلی حاصلو د فضیلت جزئی والا په یو جزئی فضیلت باندې جزئی کلی نه فضیلت کلی والا شخص نه نشي مخکې خپل عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ کما د غدرش په ثواب راکې چې کومې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره غار ثور کې تیری کړې دي نو زه به هر څه ورکړم مناسبت د حدیث د ترجمه الباب سره ثم اتیت فضل عمر بن الخطاب چې سره رضیات جدا مې عمر له ورکړه باب الفتیا و واقف علی ظهر الدابه او غیرها باب د په بیان د جواب ورکولو په داسې حال کې هو چې دا مفتی واقفن ولاړي علی ظهر الدابه د ساروي په شا او غیر یا په بل څه بعض نسخو کې او غیر هاشته او بعض نسخو کې نشته چې کومو کې شته نو بیا عموم پکې راغی په دابې ولاړې او که بل اوچت شي او فتوا ورکړي نو دا جایز ده او کومو کې چې نشته نو بیا په باب کې خصوص شو فتوا ورکول په داسې حال کې چې سړی په ساروي مقصد د ترجمه الباب څه دی او دعوه دا خبره ثابته چې عامو کتابونو کې خدا دی چې مفتی فتوا ورکوي نو دی به په سکون او اطمینان کې ناست صحیح ده چې دی کله اطمینان کې نه نو جواب به نه ورکوي نو دی دا ثابته چې دا خو عام حالات دي کله ضرورت دی او یو ضروري مسله پیدا شي
کده په عام حالاتو کې نه په دابي او ساروي باندې ولاړی هم جواب ورکولی شي د سائل ضرورت په پوره کوي. دویم بعض عالمان وایي نه حدیث کې دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی لا تتخذوا ظهور دوابکم منابرا، تاسو د څاروو د شاګانو نه منبرونه مه جوړوئ چې په څاروی دې ودرولې او ته پې ولا ناست یې او بیان کې څاروي ته به تکلیف نه ورکوه. ډېره معلومیږي چې څاروي باندې به چا ته تقریر نه کوې، وعظ به پې نه کوې، نو فتوا به پې ورکوې، فتوا خو به روانه کې کېږي، څاروي له تکلیف نشته. نو دی دا ثابتوي چې او هغه د عامو حالاتو خبره ده او دا د ضرورت خبره ده. ته په څاروي نه ولاړې یا روان یو څوک در نه روانه کې تپوس وکړي او زر جواب ورکړي، نو دا ورکولی شي. د دې اثبات بیان باب دی په بیان د فوتیا. فوتیا په ضمیر د پا سره اسم مصدر دی د فتوی، مضبوط جواب ته وایي. د مفتی مضبوط جواب ته فتوا وایي او فتیا اسم مصدر دی، جواب ورکول دا فتوا د فتان اخیستل شوی، د فتان او جوان ته وایي او نوجوان ته پتا ځکه وایي چې دی مضبوطي، او فتوی تم فتوا ځکه وایي چې دا مضبوطه ده، په دلیل سره به مضبوط دی. نو جواب ورکول د مسئلې په داسې حال کې هو چې دا مفتی خو مخکې نه دی ذکر شوی او فتیا ذکر شوی ده، نو فتیا خو د مفتی نه بغیر نه یي کر. واقف ولاړ علی زهر الدابة، د دابې په شا او غیرها. وبه قال حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة عن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع. رسول الله صلى الله عليه وسلم په حجة الوداع کې ولاړو. حجة الوداع ورته وایي د خدای په معنی حج، اخري حج. حجة الاسلام ورته وایي د نبوت نه وروسته د نبی علیه السلام اولنی حج مناسک یې پکې خلکو ته وښودل. حجة البلاغ هم ورته وایي ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم پکې خلکو ته ویل الا هل بلغتو، تاسو ته ما دین در ورساو؟ هغوی ویل نعم بلغت الرسالة وادیت الامانة ونصحت الامة. نبی علیہ السلام فرمایي فلیبلغ الشاهد الغائب، حاضر دی غائب لدا خبري ورسوي. نو حجة البلاغ هم ورته وایي. نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ولاړو په حجة الوداع کې په مینا کې للناس خلقو ته یسألون او تپوسونه دې کول. فجاء رجل یو سړی راغی فقال ورته لم اشعر پوه نشوم فحلقت سر میں کل کا قبل ان اذبح مخکې د دې نه چې ذبح وکړم. قال نبی علیہ السلام ورته اذبح ولا حرج، ذبح وکړه څه ګناه نشته. فجاء خربل سړی راغی فقال لم اشعر پوه نشوم فنحرت قربانی میں وکړه قبل ان ارمي مخکې د دې نه چې جمرات ولم. قال ارمي ولا حرج، ګناه نشته. قال فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا اخر. د نبی علیہ السلام نه بده هیڅ شي باره کې تپوس نه کېده چې مخکې شوی یا وروسته شوی، الا قال افعل ولا حرج، مگر ویلې بیا کوه او حرج نشته. اوس سوال دا دی دا مناسک د حج دي، رمی او ذبح نحر او حلق او طواف، دا سلور مراسم دي. دی کې دا ترتیب مسنون دی او که واجب دی. جمهور رایه دا ده چې دا ترتیب پکې مسنون دی، که تقدیم او تاخیر پکې وشو نو خیر. امام صاحب وایي دا ترتیب پکې واجب دی، امام ابو حنیفه وایي. نو په امام ابو حنیفه اعتراض ده چې دې حدیث کې خو راغلی دي چې افعل ولا حرج،
واجب باره کې خدا سے ناراضي چې بل ولا حرج. تاسو په سوال پوه شئ. امام صاحب جواب کې د ولا حرج دا معنا نه ده چې پتا باندې احراق د دم نشتا او دغه، بلکې د ولا حرج دا معنا ده چې ګناه نشتا. افعل ولا حرج او کپتا ګناه نشتا. او ګناه ولې نشتا؟ ځکه ولم اشعر کنا زه پوه نشم دا کار مې وکړو، په ناپوهۍ کې دا کار کړی دی. نو کم کار چې ناپوهۍ کې وشي نو باقي خو ګناه نه وي که نو د حرج ولا حرج سره نفې د اسم ده، هلکه نفې د دم نه ده. او دم معلومیږي د مصنف ابن ابي شیبه د روایت نه، هلته د ابن عباس رضی الله تعالی عنہ روایت دی چې چا چې په دې سیزونو کې ترتیب خیال او نه ساته نو جزای دار چې وینه دي دوی. مناسبت د حدیث د باب سره وقف فی حجۃ الوداع ان رسول الله صلی الله علیه وسلم وقف فی حجۃ الوداع بمنا للناس يسالونه. وبدي مطابقت باندې وبتاسو اعتراض وارد چې باب کې خدا دی باب الفتیا و واقف علی ظهر الدعوه، او حدیث کې وقف فی حجۃ الوداع بمنا للناس وقف علی ظهر الدعوه قران اغله. سوال باندې پوښتنه تاسو ما جواب وکړئ. کچر ته په ترجمه الباب کې عموم شی باب الفتیا و هو واقف علی ظهر الدعوه او غیرها. غیرها نه بل اوچت زیاده په دابه نو په بل اوچت زیاده وقف فی حجۃ الوداع بمنا للناس يسالون. وقف په مینا کې اوچت زیاده ولا خلق دې تاسو نه کول نو بیا مطابقت را او کو غیرها نشي. نو د امام بخاری رحمه الله لوی محدث دی او د نظر پټولو طرق د حدیثو پټولو سندونه دي او د دې حدیث ډیر سندونه دي. یو سند دار قطنی کې دی او باقي کې دا سره وقف علی ناقته. نو مناسبت د ترجمه الباب سره راغی. نو سوال دار د دار قطنی چې کوم سند ذکر کړی دی هغه د ولې نه ذکر کواله ناقته؟ جواب دار چې هغه د شرایط سره برابر نو. د حدیث په سند کې د شرایط ډېر سخت و، ځکه خدا صح الکتب بعد کتاب الله الباری دی. باب من اجاب الفتیا بشارت الید و الراس. باب د بیان دا غچا کې چې جواب د فتوی ورکي اشاره د لاس او د سر سره اشاره باندې جواب ورکړي. دعوه د باب سره مناسبت مخ کې باب سره سره دعوه د باب بیان د جواز د فتوی د په اشاره سره. اشاره سره سائل ته جواب ورکول شي. هغه وای دا سه حکم ته ورته دا سه وکي، او وای دا سه حکم ته ورته دا سه وکي، دام جایز دي. هغه وای دا سه حکم ته ورته آو، هغه وای حکم ته ورته نه. اشاره د یاد او دراز سره جواب ورکول شي. الکه تاسو خبره باندې پوښتنه کله کله داسې کیږي عام اوقاتو کې نه، اوقاتو کې به خلکو د فهم خیال بساتي چې کله ستا یقین چې د په اشاره پوریږي نو په اشاره جواب ورکول شي. دا جایز دي. مناسبت د مخ کې باب سره مخ کې باب کې بیان د فتوی او د جواب او سائل لا او د کوم جواب د سائل له او هغه جواب کې عموم چې په اړه طریقې او د کې خصوص د جواب په اشاره سره. وفي قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ايوب عن اكرمان بن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل النبي کریم صلی الله علیه وسلم نے تپوس شو په حجته د حج فقال ذبحت قبل ان ارمي وتوي ما على لو مخد دینه چې رمي د جمارات قال فاوما بيدي
نبی علیہ السلام ورته اشاره وکړه په لاس. قال وی فرمایل ولا حرج، څه ګناه نشته. وقال بل ورته حلقتو، ما خو سر کل قبل ان اصبح، مخکې د دې نه چې ذبح وکړم سر مې کل. او ما بيدي ولا حرج، نبی علیہ السلام اشاره وکړه په لاس ولا حرج، څه ګناه نشته. او ما بيده دا مطابقت د باب سره راغی. وی قال حدثنا مكي بن ابراهيم قال اخبرنا حنزلة عن سالم قال سمعت ابا هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبض العلم، علم بقبض کړش، ويظهر الجهل، جهل بخکارش، والفتن، فتنی بخکارش، ويكسر الحرج، قتل ودیرش. قیل یا رسول الله وما الحرج، حرج څه شی دی؟ فقال هكذا بيده، نبی علیہ السلام کو فرمایي اشاره وکړه. قال معنا فاشار، اشاره وکړه. هكذا دا شان بيدي بلاس، فحرفها معنا فحركها بقزيده چې وکړه. نبی علیہ السلام نه چاته پوښتنه چې حرج څه ته وایي. نبی علیہ السلام دسیو قتل، لاس داسې کو بیا په حرفها داسې کش کا. لکه تاسو به پوه شئ کأنه يريد القتل، گویا کې چې د دې اراده قتل و، قتل. ګوره اشاره په لاس وکړه کړه، اشاره بلیت ثابت شو په جواب. وفي قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام بن فاطمه عن اسماء بنت ابي بكر نا روایت د ام المؤمنین عائشہ رضی الله عنها کو او د زبیر ابن العوام بیبی دا او د عبد الله ابن زبیر مور او د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دا وی اتیت عائشة وهي تصلي، عائشہ تلار مواغی منز کو. فقلت ما شان الناس، ما تے تپوسو که دی خلقو سچل دے چی را جمع شوی دی، دا خلق طول را غن شوی دی دے دوی سحال دے. فاشارت الاسمائے، مانزکی اشارہ اسمان تو چی اسمان مانا دا اسمان ته اشاره وکړه چې نور تندر نیولې ده. دا خلک ذکر جمع شوي نور کسوف دی، کسوف یعنی خلک را جمع شوي صلات کسوف کوي. فحمد الله النبي صلی الله علیه وسلم، نبی اسلام د خدای هم بیان کو، اسنا علی او ثنا بیان کړ په دا. ثم قال بأيوب علی ما من شيء لم اكن اريد الا رايت في مقام هذا، هیڅ شی نشته چې ما تنو خودل څه مگر وملی د بدې ځای حتی الجنت والنار، تر دې پورې چې جنت او دوزخ هم راته وښودل شي. هیڅ شی چې ما نه ولیدلی په دې مقام کې راته وښودل شي، جنت او دوزخ هم راته وښودل شي. دا د کشف په ذریعه پردې خدای اوچتې کړې نبی علیہ السلام ته خدای وښود، او خدای چې ورته وښیي دا علم غیب نه ګورئ. علم غیب هغې ته وایي چې بغیر د چا د ښودنې، دا علم بالغیب دې ته وایي. ایحا، انباء، اخبار، دا علم غیب نه. مخکې زما دا خیالو چې دا بریلین وایي چې پیغمبر ته بریلین نه، منګ دې پښتنو کې بریلین نشته، پنجاب کې بچټۍ دا منګ ورته بریلین وایي. صحیح ده. زما دا خیالو چې دا مشرکان دي، ځکه چې دوی علم غیب نبی اسلام ته ثابت دی. علم غیب صفت خاصه ده، خدای دا خاص صفت. بیا مې د عالم بیان واورېدو، او عالم څوک د دې خلکو عالم مده بریلی،
هغه وایي نبي علیه السلام ته علم غیب شته او دلیلونه کم قایمه دقه یو ځل یو شی ورک و جبریل علیه السلام راغی ورته ویښود او د عایشې نه هار ورک و خدای اوښتې ورک و بیا ورته خدای وښوده دا علم غیب نه هلکه دا خو علم غیب نه دی دا علم بالغیب دی ځکه علم غیب خدای چې په واسطې سره بنوي بغیر د واسطې نه بتا دی زه پوه شم چې دا په خطا کې دي موږ چې څه علم بالغیب وایي او نبي علیه السلام ته ثابت ګڼو علم بالغیب دوی هغه ته علم الغیب وایي اوس وایم چې دا خبره دا زمونږ دا نزاع لفظي ده تاسو یقین وکئ هیڅ دلیل نشته واقعات دي کم واقعات دي د علم بالغیب واقعات پیش کوي خو پوهېږي نه نو چې سړی نه پوهېږي نو ته به ورته کافر خو نه وایې که نه هلکه علم الغیب او علم بالغیب چې هغوی فرق نه پیژني او موږ یو علم الغیب دی دا د خدای خاصه ده علم بالغیب خو تاسو او موږ له هم شته که موږ په دې پوهیو چې جنت کې دا شیونه دي که نه دي نه یو پوهی جنت کې حورې دي او غلمان دي او خوراکونه دي دې ته علم بالغیب وایي او علم الغیب دې ته وایي چې سړی سترګې پټې کړي او جنت کې هغه څیزونه ګوري دې ته علم هلکه پوه شئ په علم الغیب او علم بالغیب باندې یؤمنون بالغیب دی که نه یؤمنون الغیب خو نه دی که یؤمنون بالغیب غیب و ایمان دی هلکه پرې پوه شئ دا موږ چې څه علم بالغیب وایي او دا نبي له جایز ګڼو دوی هغې ته علم الغیب وایي او هغه علم الغیب نبي ته نه ثابتوي چې کوم خدای ته ثابت دی هلکه تاسو په خبره پوه شئ نو زه دې مسلو کې لږ احتیاط دی د کفر کې کوئ دستي چاله کافر مه وایه نو ما ته وښودی شو حتی الجنت اوحا الیه خدای ما ته وحی وکړه نبي علیه السلام وایي انکم تفتنون فی قبورکم تاسو په فتنه کې اچول کېږئ په قبرونو کې امتحان کې به اچول کېږئ مثل ګورئ مثل فتنة مسیح الدجال او قریبا من فتنة المسیح الدجال لا ادری دا فاطمه وی لا ادری زنا پوهیږم ای ذالک قالت اسما چې اسما کم لفظ ویلې لکه تاسو به پوه نه شئ مثل فتنة المسیح الدجال ویلې او قریبا من فتنة المسیح الدجال ویلې قریب لفظ ویلې او کده مثل که مثل شنو بیا به مضاف شي فتنې ته من تلری کوي او که قریبا شنو بیا پکې من راواله او قریبا من فتنة المسیح الدجال د دجال د فتنې په شان فتنه دا هم ده چې تاسو نه به تپوس کېږي دجال ته مسیح وایي مسیح پیل دی په معنا د مقبول سره مسیح په معنا د ممسوح سره دا سترګې به مسح شوي راوتي وي بټه لکه د انګور دانه ځکه ورته مسیح وایي یا مسیح پیل دی په معنا د فاعل سره ماسح ګرځېدلی په ځمکه کې ګرځېدلی په ځمکه کې به ګرځي ټوله ځمکه به چانکوي نو ځکه ورته مسیح وایي او عیسی علیه السلام ته مسیح وایي هغه مسیح په معنا د ممسوح سره ځکه ملایکو په وزرو مسح کړی و یا په معنا د ماسح سره هغه به هم ګرځېده را ګرځېده نو ځکه ورته مسیح دجال د دجل نه دی دجل فریب ته وایي چل ول ټول دوکه کار به ټول د دوکې نو ځکه ورته دجال وایي دجال ډېره لویه فتنه ده خدای دې تاسې او مونږ وساتي او آخر زمانې خلک به پکې مبتلا وي او ځان له به خدای وایي تندي باندې به کاف او فا او را لیکل شوي نبي علیه السلام وایي که نور نه پوهېږئ نو په دې خو پوه شئ چې ستاسو خدای آور نه دی کاڼی نه دی کاڼی ورته وایي که نه خدای به کاڼی سترګې به بټه راوځي داسې به پوه شئ مردار شکل وي او خلک به ورته خدای وایي چې دا زمونږ خدای دی مدینه منورې ته او مکې له به نشي داخلی دی هرې له به راشي مدینې منورې سره نږدې دی هلته به هغه واقع وشي سړی به دوه ځایه کړي او په دې منځ کې به یې لاړ شي بیا به یې راژوندی
ورته وایي اوس خو مې ومنه چې خدای ماغه به ورته وایي اوس مې یقین شه چې ته کافر یې ځکه زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلي چې داسې یو سړی به دغه کړي او هغه ځای یې مه کوه اوس مې یقین شه بیا به لاړ شي او بیا به الله تعالی عیسی علیه السلام راولېږي هم د ده د ختمېدو دپاره به یې راولېږي یقالو ویل کېږي به دې سړي ته په خبر کې ما علمک بهذا الرجل دې سړي باندې ستا څه علم دی نبي علیه السلام به ورته یاد فاما المؤمن هر چې مؤمن دی او قال الموقن یا راوي موقن ویلی لا ادري زه نه پوهېږم ایهما حالت اسما چې کوم یو اسما ویلی دی موقن ویلی دی ویقول دی به ورته وایي هو محمد رسول الله هو محمد هو رسول الله جانا بالبينات والهدى موږ د معجزې او هدایت راوړی واجبناه واتبعناه موږ د ده مننه کړې وه د ده تابعداري م کړې وه هو محمدن ثلاثن درې کرته به ووایي دا محمد فیقالو د ده ته ویل چې نموده شه صالحا ښه صحیح نیک قد علمنا موږ پوهیو چې ان كنت لموقنا بي غير مخفف من المسقط انه شان دار كنت لموقنا بي توي يقين كون کې پدي وما المنافق والمرتاب چې منافق دی او شکی دی یا او اما المنافق ویل دی راوي او قال المرتاب لا ادري اي ذلك قالت اسماء فاطمه وای ما ته پته نشته چې اسماء کوم لبازه دنه به تاسو کې چې دا څوک دی په یقول دی په اولاد ریزنه پوهیږم سمعت الناس یقولون شیئا ما د خلکو نه اوریدلې څه خبرې به کولې نو په قلت هغه زم وایم صحیح جواب به ورنه نو ګوره مناسبت د حدیث د باب سره په دې ټکی کې ده چې اسماء وای زایشه تلار موغي منز کو ما ورته ما شان الناس فاشارت الى السماء اشاره اسمان ته وکړه چې اسمان کې مساله الکه تاسو په پوښ اسمان ته اشاره وکړه نو ګوره جواب معلوم شکنه په اشاره سره او په حدیث کې باب کې مداري چې جواب معلوم شي په جواب ورکې 50 سره زمنګ مسلک دا د جمانځ کې څوک ولاړی او څوک تاسو کې او اشاره ورکې نو دا مفسد صلات دې سره مونږ پاسې صحیح ده او کله چا جواب نه اسی سرو فزین خیر ده نو سوال دار چایشی رضی الله عنها اوس وقزاو نو جواب دار چې هغه دغه کړو سوال وکړو اسماء او دې لګروس ته بیا سرو فزاو الکه تاسو په پوښي لګروس ته سرو فزاو پاین شو ته په مانځه ولاړی او درې رکعات دی پورا کړو او پکې غلط شوی او یا سچل وشو او سړی بل سړی د مانځه نه فارغ دی او هغه طالب یې چې ته غلط جو فورن دی دا هغه ومنل نو مونږ دی پاسج او کله نیم منټ انتظار دی او په خپل تبه بیا پاتې دی فتح خو هغه درکړه په پاتې دل دی دا هغه خبره نه و په خپل خبره پاتې دی په خپل سوچ پاتې دی نو مونږ دی پاسې نه دلته هم د قشان چل شه هغه خو تاسو کو په دې د اثر خو ځول دا غینه لک شی بروستاو خپل سوچ سره او خزاون دا مفسد صلات نه زموږ د فقه مسله ده د شریک الله